ډیرو محترم مسلمانانو نن یو داسې بهترینه پاورفل وظیفه درله درکول غواړم ان شاء الله. دا وظیفه الحمدلله ډیره زیاته احسنه، ډیره زیاته ښکلې، ډیره زیاته اسانه د حاجتونو دپاره، د مشکلاتو دپاره په دې باندې علماو کتابونه لیکلي دي. دا داسې بهترینه د الله جل شانه نوم دی. ګوره څنګه چې نوم یې د هغې هغه رنګې محترمو مسلمانانو د هغې هغه رنګې اثر هم وي، او دا د رب کریم نوم دی، ډیر زیات د لطف او د کرم والا. په تاسو ډیر زیات خفه کیدونکی رب څوک دی؟ زما ستاسو مالک او خالق او پروردګار دی. هغه څوک دی؟ هغه زما ستاسو پیدا کوونکی ذات دی. نو کوم مسلمانان چې یا لطیف وظیفه کوي په دې طریقه باندې محترمو، نو دا به الله تعالی هر حاجت پوره کوي، د به الله تعالی مشکلات اسانوي، دله به الله تعالی یو ښکلې زندگی ورکوي. خو دا به د زندگی به هله جوړیږي محترمو چې په دې زما په دې خبرو باندې عمل وکړي. ګوره هر کله چې انسان ډاکټر له لاړ شي او دله ښه دوایي ورکړي، سپیشل دوایي اوریجنل وله ورکړي د ښې کمپنۍ، او د ده معاینه هم په صحیح طریقې سره وکړي، او دته بیا پرهیز هم وښیي چې دا پرهیز به کې، نو که دا انسان پرهیز د دوایۍ سره شروع کړي، نو د انسان له به الله تعالی صحت کامله عاجله ورکړي. او که نه ته ښه قابل ډاکټر له هم لاړې، فیس دې هم وله 3000 روپۍ ورکړو، دوایانې هم درته قیمتي ولیکلې د ښې کمپنۍ، معاینه یې هم دله ښه زبردسته وکړه، لیکن تا ته کوم پرهیز ښودلی هغه پرهیز ته نه کې، نو ستا دا کړاو هم بیکاره شو، ستا دا دوایي هم بیکاره شوه، او تا ته به صحت هم نه میلاویږي. نو دغه رنګې محترمو د وظایفو کارګردګي هم دغه رنګې ده. لومبی به ګوره ښه ډاکټر له ځې، نو الحمدلله په خپله موږ د ګناهونو کوشش کوو چې ځان وساتو، ځکه الله تعالی فرمایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم. الله تعالی ما تر ټولو نه زیات معزز او محترم قابل قدر څوک ته چا کې چې تقوی، نو هغه ډاکټر له خلک ځي کم چې قابل تجربه یې ډېرې، او دغه رنګې د علماو له به هغه یو له ځو کوم چې تقواداري په خپله په هغه کې تقوا موجوده وي، نو د هغه په کم وظایف خبرې وي هغې کې به هم الله تعالی اثر اچوي. نو محترم مسلمانانو خبره مې دا ذکر کوله چې دا وظیفه تاسو انشاءالله وکئ. دا د زه انشاءالله ویمه چې الله تعالی به سره ستاسو حاجتونه پوره کوي، خو تاسو به اوسه پرهیز کوئ. پرهیز ډېر لازمي څیز دی. پرهیز معمولي دوایي استعمالوه، پرهیز سره کول الله به دې ښه کوي. قیمتي دوایي استعمالوه، پرهیز سره نه کې، هیڅ اثر به د باندې نه کېږي. لہذا دا عمل وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز محترمو قابل قدر مسلمانانو رونو خویندو، تاسو به روغ جوړ یې، د صحت په جامو کې به الله تعالی مو خوشحاله او باد کامیاب او کامران لره. الله تعالی مو د دواړو جانو خوشحالۍ په نصیب باندې وګرځوه چې څه غواړئ الله تعالی تاسو ته درکړي، څه نه پناه غواړئ الله تعالی د هغې نه پناه درکړي. محترمو نن مونږ وظیفه د یا لطیفو د الله تعالی یو زبردسته یو ښکلی نوم دی د الله جل شانه. نو هغه مسلمانان چې هغه دا د پریشانۍ لري هغوی دې وکړي. ګوره یا لطیفو لومبی ترتیب دا دی چې 133 133 مرتبه به دا وظیفه کوي. د دې وظیفې په برکت سره به ستاسو انشاءالله په رزق کې هم برکت وي، او ستا به الله تعالی ټول کارونه به خوبۍ باندې پوره کوي. ستا کم کارونه دي هغه به ستا الله تعالی پوره کوي، هغې له به الله تعالی اسباب پیدا کوي، هغې له به الله تعالی لارې سموي انشاءالله. چې کوم یو سړی په فقر او فاقه کې وي، فقر او فاقه دې ته وایي چې ته غریب یا ستا ګزاره نه کېږي، او مالدار دې ته وایي چې ستا ښه ګزاره کېږي، ته بل غریب سره هم مرسته کې، عمرې او حج له هم ځې، بل ته لاس هم نه نیسي. دک او بیماری دا به د الله تعالی ختمي. دک پیژنئ؟ خفګان، ټینشن، خفګانونه، بیماری خو تاسو پیژنئ. تنهایی یا داسې بل مصیبت کې تاسو ګرفتار شئ، نو په ښکلې طریقې سره او دس چاره دام وکئ، او بیا چې دی نو دا په دغه ځای باندې کښېنئ او دا اسم مبارک په یقین او په توجه په دهان سره ووایئ اللهم
یا لطیف او که اللهم ورسره نشي ویلی صرف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یو 2 رکعته که ورسره نفل کولی شئ بهتره ده چې وکئ. که نفل نشئ کولی صرف یا لطیف یا لطیف. خو تاسو ته چې مې وویل چې ځان به په دې سره پرهیز کوئ. پرهیز څه دی؟ ګناهونه پرېږدوئ، ګناهونه پرېږدوئ، بدنظري پرېږدوئ، پردو ښځو ته مه ګورئ، بدنظري پرېږدوئ، پردو ښځو ته مه ګورئ، ګانې مه اورئ، فلمونه مه ګورئ، ډرامې مه ګورئ، ګانې بجانې مه ګورئ، غیبت مه کوئ، دروغ مه وایئ، مور او پلار نافرماني مه کوئ، د الله تعالی دپاره 5 وخته لمونځ کوئ، ذکر او اذکار کوئ، دغه محترمو بل ته نفع او فایده ورکوئ، بل مسلمان خوشحاله ساتئ، د بل مسلمان سره مرسته کوئ او خاص کر د ګناه نه ځان ساتل. کم مسلمانان نن چې د چا وظایف نه قبلیږي هغه په څه ناسو ګناه کې مبتلا وي، خامخا به وي. دا زه منم او الحمدلله چې څوک هم د ګناهونو نه بچ شي، ځان له تقوا والا زندگی شروع کړي، تقوا ځان کې راولي. تقوا د ګناهونو نه بندېدلو ته وایي. دې انسان به په دنیا کې هم حسنه ژوند الله تعالی ورکوي او په آخرت کې به هم حسنه ښکلی ژوند الله تعالی ورکوي انشاءالله. خو د لږې زندګۍ دپاره خپلو خواهشاتو دپاره د لږې مزې دپاره خپل آخرت مه تباه کوئ. د لږو منچاحت دپاره د لږې مزې دپاره د خپل آخرت مه تباه کوئ. ما مخکې ورځ کې ایمو ډاونلوډ کړی وه څه ضرورت دپاره. قسم په الله هغه جینکۍ هغه هلکان په ایمو کې ګپې شپې لګوي، په ایمو کې ګانې بجانې، په ایمو کې یارانې دوستانې، په ایمو کې یو بل د جانان او زړګو ویل، یو بل ته خور او ورور ویل. دا په دې باندې خور او ورور نه جوړېږي ښه. نو د الله تعالی د رضا دپاره زما دا غږ چې څوک اوري څوک په دې ګناه کې مبتلا یې توبه وباسئ. ایمو کې کلم فحاشیانې او غریانیانې او نکاحګانې او دغه روره بلاګان پکې پروت دی. الله تعالی دې معافي وکړي، الله تعالی دې ما تاسو معاف کړي. ډېر سخت مشکلات دي. الله تعالی مو خوشحاله